چې په دې مسجد کې منځونه نه کیږي او دا مسجد د شپې خیرې کوي، وایي الله مو تباه برباد کړي چې په ما کې منځونه نه کوئ او زه مو چې څنګه تباه کړم. تاسو دا اوازونه په خپلو غوږونو اورېدلي؟ یو دا اوازونه ما په خپله اورېدلي دي، تقریبا د شپې د 11 نیمو نه تر 1 پورې باقاعده اواز به راته، خو چې کله به زما سترګې په خوب ورلې چې ویښ به م اواز نه دی راغلی، خو چې خوب باندې ورلې د سپیکر دی غوږ ته ونه لګېد، داسې اواز راشي یا مالکه یا مالکه یا مالکه دا کلي غر کې ستا عبادت ته ما ته څوک نه راځي. بیا به زه راپاڅېم سباونه یو 3 شپې دا اوازونه ما راغلي دي، بیا د کلي خلکو ته ووایي په لومبۍ شپه ورځ باندې ځان غلی کړ، مې کېدای شي زما مغز کې فرق وي، په دویمه شپه ورځ باندې بیا یو 2 کاکاګانو ته ووایي، بیا مې د کلي والو ته ووایي، خو باقي من د دې نه خلکو غلطه پراپېګنډه وویسته، غلطې خبرې ترې وکړې، زموږ دا کلی بدنام کړ. او میډیا والا چې راغلي زه په موقع باندې خپله نه وم، په کار میډیا والا چې ما ته ایثار شوی وی پوه شوې، نو ما نه معلومات صحیح کړی دی. بله خبره دا ده چې بھائی نور میډیا والا ته حاجت نشته دی، شیخ الحدیث دی راشي، شیخ القرآن دی راشي او مفتی صاحب دی راشي چې موږ ته خبرو کړو چې موږ ته یو نیغه لار وښیي، په دې باندې هغوی پوهېږي، نو نه ما ته نه پې ته پوهېږي نه پې ته پوهېږم، غیبي اواز دی. بالکل بالکل. دوستانو چې تاسو کومه ویډیو کتلې وه ټوټل دروغ و، ټوټل فراډ. وګوره یو د مسجد ویډیو مونږ صحیح کا، مونږ د لرې لرې نه ځای نه ملګري رالو او مونږ دا حقیقت را ثابت که چې ګوره که نه دلته کې یهودیان کافران نه اوسېږي، دلته مسلمانان اوسېږي، دلته کې هر ټیم مونځ کېږي، دا خشته سپین مشران دلته کې ما سره ولاړ دي. نو آیا ولې دا دومره به کمزوري چې دی به په جومات کې مونځ نه کوي؟ د دې حقیقت څرګندولو لپاره تاسو د څه نه خبر نه وي ویډیوګانو ته شیر ورکوئ او په کمنټ کې وایي چې دغه ځای کې مسلمانان نه چې دا مسجد بند و. دا دروغ خبره ده. په دې مسجد کې هر ټیم مونځ کېږي، 15 واړه وخته مونځ په دې کې کېږي او په دې کې شاته کار کېدو تاله ولا صرف دروازې دې مقصد دپاره لګېدلې چې په دې کې به سامان پروت و. نو حقیقت دا او تاسو ټول دروغ شیر کوئ. نو د دې حقیقت دپاره رالو چې د خدای دپاره د الله کور پورې مذاق مه کوئ، د الله کور بېعزتول مه کوئ، دا د الله کور دی، دې له به چې عزت ورکړه الله به تاسو له عزت درکړي. الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، احتشام الحق یم. پرون په سوشل میډیا باندې د یو مسجد ویډیو ډیره زیاته وایرل شوې وه چې د هغې مخالف داسې خبرې کېدې، د هغې حقیقت څه دي، هغه ویډیو بالکل غلطه شوې ده. د هغې حقیقت پر د دغه خشته سپینګري مشران وایي دا د دې محلې سپینګري مشران دي. تاسو خپله سوچ وکئ چې په کوم محله کې سپینګري وي نو که هغه په هر حالت نو هغه ځان مسجد ته رسوي. نو دا خو زما په ذهن کې نه کوزېږي چې دا مسجد 6 میاشتې به بند و. د دې کاکا نه به د هغه بندېدو حقیقت هم اورو چې ستاسو مسجد ته تاله ولې وه دروازې او نور د دې حقیقت څه چې دا ویډیو دروغ دي او که رښتیا دي. السلام علیکم. خو جومات شاړ شوی نه دی، نه د میاشتې له شاړ شوی دی، نه د 2 له شاړ شوی دی، نه د 10 له شاړ شوی دی. دا ټولې دروغ خبرې، ټول دروغ خبرې دي. کم سړی دی ووایي چې او زه دې ځای واقعي زه دې ځای ته راځم او دې 7 میاشتې بند و یا 6 میاشتې ما ته د عکس راشي، دا ټول دروغ دي. په دې کې الحمدلله نن سهار هم جمع شوې ده، بیګا ماسخوتن هم جمع شوې ده، پرون هم جمع شوې ده. د دې نه دا چې کومه ورځ باندې دوی ویډیو کوله د دې نه په مخکې راځم پکې د هلکانو خپله جمع کړې ده. کلي کې دا یو مسجد دی او د شپې دی اوازونه راخیږي او دک اواز کوي چې الله مو تباه و برباد کا چې زه مو څنګه تباه و برباد کم. نو د دې حقیقت څه دي هغه تاسو له مخامخ کوو. تاسو که ما سره ګورئ نو ماشاءالله دلته کې ښایسته سپینګري او درانه مشران د دې محلې ما سره ولاړ دي. ای وایي چې دا غلط نیوز شیر شوی دی او بالکل دلته کې زمونږ غیر مسلمه نیو کافران نیو چې موږ به مونځ نه کوو. زما عزتمندو میلمانو په خیر راغلی، تاسو راغلی زمونږ په عزت خفه وئ، زمونږ په جومات خفه وئ چې تاسو دلته راغلی. کومه ویډیو تاسو دې نه مخکې شیر شوې ده کتلې ده، تاسو هغې پسې راغلی چې یاره دا خو زیاتې شوې غلطه ده او واقعي غلطه ده. زمونږ دلته کې دا جومات جوړېږي، زمونږ د ولایت حاجي صاحب د دې کلي دا غونډ کورونه چې د هغه اخیستی و دا ځای بیا په د غریبانانو خرڅ کړی دی. هغه بیا دومره وکړه چې دې کې د جومات له ځای ورکړو، لومبي نه پکې دا وړوکې غونډه کې جومات موږ له روان کړو، آباد یې کړو. د هغې پسې وسوله دا د وروستو غونډ لوی خال دی 40 دی، تقریبا په یو طرف باندې 40 دی، په بل طرف باندې 50 دی. دا لوی جومات دی، لوی خال جوړ شو، ډانچه تیاره شوه. خو دې دپاره چې مزدورانو به کار کوو نو هغوی به دننه ګاډۍ ودرولې، هغوی به دننه کې سریه کېښوده، سیمټ به یې کېښوده. نو دروازې به دې ته تاله وه، تاله وه په دې وجه تاله وه چې مزدورانو به کله ځان سره چابي وړه، کله که به دلته راغلی نو که بل ورور به راغی چابي به نه وه معلومه نو بار به یې مونځ وکړو. موږ مزدور کار یو،
موږ چې سهار مزدورۍ له ځو نو ماښام راشو الحمدلله دې چې کوم کاري صاحب دی زموږ حفیظ صاحب دی هغوی په کور کې کار کیږي هغه به دلته راغی د دې نه مخکې ورځ باندې د جمعې پر دلته جمع نه کیږي موږ هغه جومات ته ځو هغوی دلته خپله جمع کړی دی خپل لمونځ کړی دی هر سهار پکې ما لمونځ کړی دی خو په څه وجه چې تاله به لګېدلې وه نو موږ ته به چابي نه وه معلومه کله به م راواغسه کولاو به مو کو دننه به مونځ وکړو کله به هم بار مونځ وکړو دا دروغ دی اوس هم ولایت حاجي صاحب وی چې دا آبادوي ما دې نه مونږ د دې د میډیا د دې خورېدو نه د دې دغه نه د دې چې کومه ډرامه جوړه کړې وه د دې نه یو ورځ مخکې 2 ورځې مونږ دې له سیمټو بندوبست وکړو باران ډېر زیات شوی دا کچه جومات دی اوبه راغلي دي په قرآن شریفونو راغلي دي بدنامي زموږ دغه ځای وشوه مونږ په دغې باندې دوی بدنام کړو چې په قرآن شریفونو اوبه راغلې وي نو لازمي خبره بره چت کې خو داسې دغه نه اوبه د حد نه سیوا وي قرآن شریفونو سایډ باندې اوبه رالې قرآن شریفونه لامده شو زما د ورونه چې دي دا که درمن دی راله دی قرآن شریفونه خواره کړه اشفاق راغی احسان الحق راغی دی یا خواره کړه دلته نور ته هغه وچ شو بیا کې خو د هغې نه وروسته دا پراپېګنډه موږ پسې ګډه شوه چې پلانکي ځای کې دونه شوي دی داسې شوي الحمدلله دلته چې کم مسلمان رور دی زما کم مشر دی که احسان الحق دی که مراد خان دی که فتح خان لا دی خپل مونځ له راځي که ټیک ده 15 وخته پابندی له نه راځي مزدور کار دی سهار وځي ماښام راځي ماسخوتن پکې مونځ وشي سهار پکې مونځ وشي ماسپښین چې کم کسان دلته کینو د ماسپښین مونځ وکړي کم کسان مازدیګر د مازدیګر مونځ وکړي خو جمع پکې نه کیږي مونځ پکې کېږي اوس مونږ خپل کاري صاحب دلته کې دی هغه مونږ دلته ځان ته منتخب کو مونږ ته بچې داسې کار دی زمونږ د بچو زمونږ دې کې مخکې جمعې مونځ هم کې خو زمونږ د کاري صاحب چې اوس کم دی دا زمونږ د محلې دی د نصیب ګل زوی دی د زبیر رور دی نه بل دی هغه هلته ختم لته دی حاجي هغه مونږ منتخب کو مونږ ته بچې امام چې دلته راشي نو مونږ په موقع نه یو د 2 مونځو کې نه یو 3 کې نه یو په یو کې نه یو نو ته د دې کلي نو چې ته په موقع باندې دلته کې نو مثال ته ډوډۍ کور خوړی شي یا امام له به څوک پوره خدمت ونه کړي قدر به ونه کړي ډوډۍ به رانه شي چای به رانه شي یا به په موقع باندې دغه یوازې باندې ماسخوتن به نو ته مونږ له ښیي مونږ چې هغه له ساړه ورکوو به تاله درکوو ماشاءالله مونږ هغه ځان له منتخب کو دلته الحمدلله ښه 15 وخته مونځ کېږي دا نه چې د جمع سره 2 وخته د جمع وشي 3 وخته د جمع وشي چې مزدور کار خلک د غریبانان نه چای کار له لړ شي نو 2-3 ټایمه چې کم په موقع ځان له مونځ وکړي کنې تاسو راشئ وګورئ دا د نوي دغه زموږ جوړېږي دلته کې نوي زموږ جومات جوړېږي یا 3 ورځې دي یا 15 ورځې دي ولایت حاجي صاحب وی چې زه دې له بندوبست کوم لاول د لانټر که لانټر ونه شي نو زه پرې له چاته شوم خو په دې تاسو دا کانکریټ په موږ باندې په دې وجه بند شو چې تاسو په دې کانکریټ مه کوئ دا 4 بوجۍ چې په دې خرابوئ په هغې به یې خرابې کوئ دې کې 6 وروڼو زمونږ بورې کرش منلي دي بورې سیمټ 2-3 ګاډۍ کرشه داسې دا ټولو منلي دي بیا پکې دغه یو ورور وي چې تاسو کرشه سیمټ واخلئ زه به له غونډ پلاستیک واخلم دا مونږ په دغه ورځ باندې دی مونږ دا پاس چت سپړدو خو ولایت حاجي صاحب وویل چې یاره تاسو دونه صبر وکړئ چې داسې م د هغه بادوم ماشاءالله دا د آباد کوم نو بس د سیمټ په هغې راشي او دا چې کومه دغه شوې ده ویډیو شوې ده داسې پراپیګنډه ده دا دروغ دی دا نه اسرائیل دی نه د دغه نه راغلی دی د چاینا نه راغلی نه د امریکې نه راغلی دی نه دا زمونږ امام دی دې مه دغه کوئ دې مونږ له په شو مور کوئ دا اسې دغه دا پراپیګنډه ده دا دروغ دی تاسو وګورئ لکه دې کې څه دي دې کې مونځ کېږي لږ صبر دې کې مونځ کېږي دې کې جمع کېږي دې کې مونځ کېږي دې کې جمع کېږي تاسو اوس په خپل وکړه اذان پکې وشو نو دا د کم ځای د پنجاب خو نه دی یو منټ صبر کا لوګه تیار صبر کا یو خبره کوي پسند کې په جمعتونو کې خبره کوم دغه یو څو خبرې د درد نه مرته کولې او په دې باندې عمل کوي او دې سره به تاسو نه مونږ اجازه والو د الله په امان